بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده د نن دوه نیمې میاشتې وړاندې یو 22 کلن ځوان د دې نه په دوکه باندې وغوښتی شو، سند ته هلته کېنولی شو. په هغې کې مختلف وختونو کې مختلف میټینګونه وشو چې په هغې کې مختلف خلکو خپلې رایې ورکړې. د یو رایې مطابق بیا داسې وشو چې یو وفد چې کوم دی هغه به هلته د هغه بازیابۍ لپاره لاړ شي، دویم وفد چې کوم دی هغه به دلته د هغې نګراني کوي او د دې ځای صورتحال به هغوی ته وایي او د هغې ځای صورتحال نه به دا وفد خبروي. په هغې کې اوس داسې ویډیوګانې راغلې چې په هغې کې هغې خلکو دا اعتراض وکړو چې دغلته نه موږ سره څه داسې قسم حرکات کیږي چې هغه حرکات زموږ په لاره کې رکاوټ جوړیږي. مشتاق تورنګزی را سره ناست دی، الف خان شیرپو را سره ناست دی. دا د هغې کمیټۍ ممبران دي، کومه کمیټې چې دلته پاتې وه او د دې ځای په حالاتو به هغوی نظر ساته. مشتاق تورنګزی نه به تپوس کوو. مشتاق تورنګزی، د هغه ځای نه یو ویډیو راغله او یو ویډیو کې څه داسې خبرې وشوې چې زمونږ یا زمونږ په وپد کې داسې څه کسان دي چې د هغوی خپې والي کېږي یا د هغوی په وجه باندې مونږ ته مشکلات جوړېږي. دغسې تاسو مایند کړي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لاول خو تاسو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو د لومبۍ ورځې نه دې سیس کې موږ سره لګیا یې پورا چې کوم دی تاسو دې کوریج ورکوئ. د لومبي پروګرام نه چې کوم دی تاسو د دې باقاعده چې کوم دی ویډیوګانې هم په شکل کې شیر کوئ او هغه چې کوم دی نو خلکو ته راولئ نوټس کې چې یاره موږ چې کوم دی زموږ د ماشوم چې کوم تللی دی د هغه په حقله چې کوم دی ښه برابر کوششونه کوئ. خبره دا ده چې اول دی که موږ میټینګ وکړو په 400 کې، په 14 کې یو هغې کې هم تاسو موجود وی، یو ګرینډ میټینګ غټ هلته وشو، د مختلفو پارټو مشران ملګري په هغې کې راغلي وو او زمونږ د پارټۍ ملګري مو او دغه هیومن رایټس والا ملګري مو. هغې کې چې کوم دی بیا موږ هغوی دا خبره وکړه 10 تاریخه پورې به چې کوم دی نو موږ هغه وخت کې موږ 10 تاریخ ورکړو چې 10 تاریخه پورې که دا هلک بازیاب نه شو د هغې نه پس موږ د بل لایحې عمل اعلان کوو. بیا موږ دویم میټینګ د خوشحال خان په حجره کې وکړو. په هغې کې بیا موږ دا فیصله وکړه، الف خان نور موجود او د هغه میټینګ چې کوم دی نو غونډه پریزایډ کوم او چلوم او هغه د په نګرانۍ کې هغه ټول میټینګ شوی نو هغې کې موږ دا فیصله وکړه چې موږ به چې کوم دی نو سیند ته د ملګرو وي چې موږ ځو او بیا هغې کې موږ 2 کمیټې په هغه ورځ باندې جوړه کړې. یو کمیټې زما او د الف خان په مشرۍ کې چې کوم دی نو په ضلع کې جوړه کړله چونکې هلته موږ ته چې کوم دی نو ریسپانس نه میلاوېدو او هلته موږ ته چې کوم دی نو لکه مخې ته هرډل راتلل نو هغې بیا به تاسو چې کوم دی دلته احتجاج کوئ، روډ ته به روځئ. زمونږ حق هم دا دی چې موږ چې کوم دی دا خو په سټیټ کې 2 سټیټ جوړ کړی دی او سټیټ یې چیلنج کړی دی. موږ خو اول د حکومت نه چې کوم دی دا مطالبه هم په وري ته ورکوو چې تاسو مهرباني وکړئ دا هلک چې کوم دی دا ډېر کمزوری دی، غریب دی، بې وسه دی. د هغه نه لومبۍ 60 لک روپۍ وختې کې دی، بیا ورو 25 لک ته خبر راله، بیا ورو 7 لک ته خبر راله. اوس چې کوم دی نو زمونږ وپد بیا خبره مې دې پورې کړو چې وپد هلته لاړ. هغې کې چې کوم دی نو هغې هلته کې ډېر ښکلې زه د خپل ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپو انتهایی مشکور یم چې ما هغه وخت کې هغه سره رابطه وکړه. په دغه ټیم کې په کشمیر کې زموږ دا وپد موجود و، تاسو دا وپد نه په خپله باندې معلومات هم کولی شئ. هغوی له چا د هېڅ قسمه ریسپانس نه ورکوو. ما هغه سره رابطه وکړه او هغه چې کوم دی آی جي سین سره خبرې وکړې او بیا په وري ته ور چې کوم دی نو ایس ایس پي کشمیر راغی دفتر ته. هلته هغه سره چې کوم دی نو ملاقات یې هغوی سره وکړو. هغوی ته بیا وایي چې ستاسو دا هلک چې کوم دی دا چونکې زموږ په علاقه کې نه یو، دا په ګوټ کې بل یو ډسټرکټ دی، ډسټرکټ ګوټ کې چې کوم دی دا دی. بیا هغوی یې ډسټرکټ ګوټ کې ته رخصت کړو. هلته ډسټرکټ ګوټ کې هم هغوی ته چې کوم دی ښه ریسپانس میلاو شو. هلته یې وله چې کوم دی 15 پولیس والا، یو ایس آی ورسره چې کوم دی هغه دی کې وله ښه پروټوکول هم ورکړو، ښه ورسره ملاقاتونه. خو د بدنصیبۍ نه چې کوم دی نو دا شی سیاسي طرف ته اوس ووته. دې کې چې کوم دی نو بیا یو ویډیو شاهنام پرون وکړو، په هغې کې ډېر جذباتي شو. هغه پکې د چاردی د ټول لیډرشپ چې کوم دی یاد کړو چې د دې نه چې کوم دی نو موږ مایوسه یو. دوی موږ سره چې کوم دی نو لاول نو ته په خپله میډیا والا یې د ډېر وخت نه چې کوم دی په دې کار کې ته سره په خپله د شاهنام سره رابطه وکړه او ته دا تپوس وکړه چې تا سره چې کوم دی نو څومره هیلپ هلته پولیس کړی دی او هله سره چا په ترو باندې شوی دی. هله سره د قومي وطن پارټۍ او د ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپو په وینا باندې چې کوم دی نو ښه برابر منډه تړله والې شوې ده. نو په هغې باندې خو ښایسته زموږ د لیکلي ده اے پی سی د ملګري چې کوم دی یو پوټۍ مایوسه شو او په هغې باندې خفه شو. هغوی دا ووایي چې لکه موږ خو چې کوم دی موږ ته خو دا ټاس راکړی شو که تاسو کله اواز کوئ چې روډ ته روځئ احتجاج شروع کړئ. نو ما خو د ټولو ملګرو سره دا سلا کړی و چې بلکل موږ به چې کوم دی خپل احتجاج ریکارډ کوو او موږ به چې کوم دی خلک زموږ د کلي مسله چونکې تورمځی د تورمزو مسله ده. نو په دغه وجه باندې اوس په دغه یو ویډیو په دې بیان باندې چې کوم دی زموږ د اے پی سی کوم مشران چې دي نو هغوی هم بې سوره دي، خفه دي. په هغې کې یو قسمه پوټ هم پرېوته. ان پي والا په ځان پسې حسابوي چې دا ویډیو موږ پسې کړې ده، بلې په ځان پسې حسابوي چې موږ پسې کړې ده. موږ خو دا وایو زموږ
دغه خو چې کوم دی سیاست کولو کتاب دی د ټول د هغوی پته ده چې موږ چې کوم دی دې کې موږ سیاست هم نه کوو دا سیاست شی ونه دا چې کوم دی دا د لیکلي د هلک د ژوند او د مرګ مسله وه او دا موږ کوشش کوو چې موږ د هلک جمدی راولو او دلته چې کوم دی څه نقصان نه چې بل د پیسو ورکول خو هغه کې بالکل څه ګنجایش او دغه نو موږ دا ویلو که مثال خبره چې کوم دی که پیسې ورکول شو خامخا ورکول نه چنده به ولکو او دلته د APC هم زموږ دا فیصله کړو په تورمزو کې موږ د APC یو اجلاس کړو او په هغې کې موږ دا فیصله کړو چې کله مطلب دا د هلک ته راتلو لپاره د پیسو ضرورت شو او بالکل پیسو نه بغیر نه کېده نو ټول APC به چې کوم دی په دې کې ښه برابر چنده کوي او دې کې به ښه پوره حصال دي دغه خبرې یو ستاسو مخې ته ما راوستې ډیره مننه کوو الف خان شیرپا هم په دغه کې د لومبنۍ ورځې نه لګیا دی کار کوي الف خان دا نوې چې کم حالات جوړ شو نو یقینا چې دا خو د هغې فضل جان د ژوند دپاره خطره جوړه شوه ځکه چې د هغې ځای نه یو بیان راغی او د دې ځای خلکو په هغې د خفګان اظهار وکړو دا خبره به څنګه ختمیږي او څنګه طریقه باندې به دا دواړه ګروپه چې د دغه هلک او د دغې ماشوم او د دغې کور سره څه ښېګړه وشي څه طریقه به محمود جان ډېره زیاته مننه کومه د ټولو مخکې خو چې څومره کتونکي مونږ ګوري ټولو ته دا التجا کوو چې دعا کوي چې فضل جان د خپلې مور له خپلې پنځو خویندو له دغه یتیمانو وروڼو له راشي ول چې د ګټې وټې همدغه یو انسانو دوکه شو شیطان هر چا سره وي لاړه هلته کې دې وخت کې مار خوړلی دی او ژوند دی چې کوم دی نو هغه د مرګ په کشمکش کې دی څو پورې چې دا خبره ده نو د هغه وپت خبرې په خپل ځای ټیک ټاک دا دي چې هغه هلته کې ګرځي کله یو درته کله بل درته انسان د جذباتو کې راځي او بیا د خپلې ضلعې نه تمه کوي چونکې وفاقي حکومت په دې باندې ناکامه صوبایي حکومت باندې په دې باندې ناکامه نو بیا په دې خله زموږ په چارسه کې 2 قام پرست ډلې دي او 2 قام پرست لیډران دي او د مرکز سره ډېر ښه تعلقات دي په دغه کې د ایمل ولی خان لومبنۍ ټویټ راغی موږ شکریه ادا کړې ده په دې کې آفتاب احمد خان شیرپو باقاعده کالز کړي دي په اخبارونو کې پاج او مشرق کې دغه باقاعده سټیټمنټ راغلی دی او بار بار چې کوم دی نو د مشتاق خان سره او د خوشحال سره هلته کې په رابطه کې دي بیا د سند چې کوم د قومي وطن پارټۍ هلته تنظیم دی صدر هم پکې لګیا دی اوس اختلاف شته اختلاف دا دی مامو جانه زما ستا نه لګي زه ساده خبره وکړو زما د ناصرني نه لګي اوس یو اجتماعي خبره راغله د فضل جان د خلاصي خبره ده ناصر علي راغی په خپل ځای دغه خپل موقف دی زر عالم په خپل ځای دغه خپل موقف دی او دې وخت کې خو موږ د خپل رواني په یو ځای کې دغه کوو نو زور چې کوم دی دغه کور له روان دی نو رواني چې کوم دی نو د پارټۍ دننه د په لومبني اجلاس کې موږ سره د PTI فهد خان بل موږ سره سرکرده کس نو راغلی مننه کوو فهد خان ناظم پاتې شوی دی سنیل خان چې د هیومن رایټ سړی دی خو هغه ټیم کې و چې ماته د پارټۍ دغه دی چې څنګه یې هغه شیان به زه کومه دویم اجلاس کې چې کوم دی نه په لومبني کې موږ سره NP والا یا په دویم اجلاس کې NP والا یا په دغه کې اطلاع پورې چې څومره پورې خبره ده ټولو ته پردن چې کوم دی او مشر ته اطلاع شوې ده چې اجلاس لاشه په لومبني کې دا زه دا نه وایم چې مشتاق خان سره ناست یم تورمزو دی د خو ذمواري ده خو تورمزو کې د بلې پارټۍ سره موشي دلته APC چې کومه جوړه ده نو دا د ټول 400 دپاره یو عبرت ورکوي ځکه چې اتفاق د هرې ډلې خلک پکې دي او په یو میز راټول شي او ډېره ښکلې د تورمزو مسله چې راشي نو دوی اجتماعي خبره کوي نو دغه کې خبره شي و خو دغه کې موږ له دعوتونه موږ ټولو ته ورکړو خو دغه کې نور راغلی او په هغې ما مذمت هم کړو ګیله مې هم څرګنده کړې وه چې یاره نن هغه پارټۍ والا څه دي خو چې څو پورې د ایمل خان ټویټ راغلو موږ یې نن هم شکریه ادا کړو بیا هم شکریه ادا کړې ده شاهنام خان خبره اجتماعي کړې ده او هغه سره چې بیا موږ خبرې وکړلې نو ما چې کوم مثال درکړه نو خبره هغه ځای کې وه نو هغه ځای کې موږ ګیله نه کړو په دویم اجلاس کې مو وویل چې یاره ناصر علي دلته کې راغلی زه دلته کې د آزاد حیثیت سره دې حساب ومه ځکه چې د خپلې پارټۍ کې دې څومره خلکو ځپلی دی نو بل چا به دومره نه ځپلی نو خو د کوم ملګري په دې باندې اعتراض وي نو هغوی د اړه ته دا خبره نه اچي دا خبره چې کومه ده د هغوی دننه ده او هغوی چې کوم دی نو دا منډه ډېره زیاته وي هغوی په شارټ کټ کې چې کوم دی نو ځان وباسي دغه وپه چې تللی دی د دغه وپه زه میسومه خو زه پاتې شومه مشتاق تورنځی چې کوم دی دا دلته کې دله موږ مشري ورکړې وه دې زموږ په د کال په تمه دی د 2 اجلاسه دې APC سره وکړل بیا به ما ته کال وکړو چې الف خان ما ته خلاصه دغه نه دی شوی نو دلته کې ګینې د هغوی هلته تګ دلته کې د 2-3 اجلاسونه وکړل موږ سره هر ماښام په رابطه کې مي چې څه وکړو پارټي دې ځای کې بلکل سایډ ته ده اجتماعي خبره ده تورمزو خبره ده
او نور دا څونه ملګري چې دي دا ټول ورسره دي. نو خبره چې کومه ده کومو ملګرو ځان ته اچولي نو ګیله د خپلو نه کېږي. د هغوی هلته غصه او جذبات چې کوم دی هغه به موږ ځان ته نه ودرو. هلته تللي دي شپې څنګه کوي ورځې څنګه تېروي. دلته کې هرې خبرې ته موږ د شک په نظر ګورو ولې چې سیاست داسې راغلی. خو زه چې د تورنزو د APC دا کم کردار ګورم نو ډېر اجتماعي او ډېر په ښه سوچ باندې لګیا دي. قسم په خدای خو یو هم پکې د وي چېرې یا زما پارټي یا زما پارټي. خو اوس مشتاق خان د آفتاب خان ذکر نه کوي نو زه به یې کوم خو زه یې نه کوم ته به یې کې ولې چې د هغه کردار موږ ډېر کله ولیدو نو چې نه یې کړو نو دا موږ به نیتي کوو. هلته هم ټیلیفونونه دلته هم ټیلیفونونه په حج کې هم خبر راغی په مشرق کې هم راغی په دغه یې موږ مننه کوو. نو زه د دې ځای د ملګرو ته وایم چې د هغه د جذباتو موږ به احترام کوو. خیر دی هغوی چې په کوم انداز کې شپه وکړله بیا ورته څنګه کال کېږي. بیا DPO چې کوم دی 1 بجې د خوبه راپاسي او دوی ورته هلته ناست دي. بیا بل DPO چې کوم دی 1 بجې د خوبه راپاسي. نو بس هغه غصه کې خبره کړې ده خو دا زه هم نو ما به هم دا کوله ما به لا شیرپو خان پکې دومره منډې والي دي ما بیا په نوم نوم اغستل چې زموږ نه دي. خو زه اوس هم دې وخت کې ایمل ولی خان نه غوښتنه لرم شیرپو خان نه بیا غوښتنه لرم چې د سند حکومت سره بیا رابطې وکړي. د تاسو ته زموږ سترګې دي دلته صوبایي حکومت چې کوم دی د ټس نه مس کېږي نه د سره رابطې نه کوي. د سره چې کوم دی هغوی سره رابطې نشته. موږ سره د سند نه د یو ځای بل ځای نه چې کوم ټیلیفون راځي هلته کې چې کوم وفد دی هغوی خپل تعلقات استعمالوي ښه تعلقات استعمال کړل. موږ ورله داد ورکو زموږ دغه ورسرې دي او هغوی ته م وایو چې اړه ته به خبره نه اچوئ خو تاسو یو ویډیو کتلې ده. او دا دلته کې چې کوم مشران دي نو دا مشران خو د مشتاق خان او د تورنزو خلک دي په خپله علاقه خفه کېږي. لکه نن شیرپو خان دی په حکومت کې خو نه دی خو نن ایمل خان دی په حکومت کې خو نه دی خو هلته کې به دغه ته وایي IGP ته وایي DIG ته به وایي. خو موږ ورته بیا هم دا وایو چې نه وزیر اعلی ته ووایې اورې او په دې کې موږ ته دا هم دغه راله چې یاره شاهد صاحب په دې کې ښه پوره خبرې کړي دي. ایمل خان سره موږ پرون په دې باندې خبرې اترې مو کړې اتفاقي خبره ونن پکې دا ویډیو راله خو پرون چې هغه هم پکې وینا کړې ده. نو دا د دې دونه د موږ ګیلې دي خو دا خبره هغې اجتماعي کړې ده. سړی جذباتو کې راشي سره شي چېرته نوم یې خو نه دی اخیستی چېرې یا NP یا قومي وطن پارټي. هلته خوشحال دی زمونږ یو ډېر تکړه هلک دی هغه پکې لګیا دی. خو داسې څه خبره وه نو نه به خبره خوشحال شیر کوله. ټول خپوی خلک دي نو لخاصه دا خبرې به ځان ته نه ودرو. د دوا اپیل کوو دا زموږ اجتماعي د خبره ده دا د سیاست نه بالاتر خبره ده. الله دې کړي چې دا فضل جان راشي دا صرف د یو فضل جان دپاره آواز نه دی. پرون به تاسو یو بله ویډیو کتلې وي څنګه یې ځوړند کړی دی. بله یو ویډیو هم کتلې وي چې زنا ورسره کوي او دا مور پلار ته رالیږي. نو دا کوم وفد چې تللی دی دوی ته موږ دا وایو چې مشتاق خان خالد خان د تورنزو APC د تاسو پسې څنګ په څنګ کلکه ولاړه ده خو ستاسو زړه ته ټیس رسېدلي بالکل بني. او دلته کې هم چې کوم دی نو خالد خان د هغه جذبات چې کوم نو هغه چې په کومه مخلصۍ لګیا دی که نه موږ وینو که نه APC کې چې دا په کوم مخلصۍ باندې خبرې کېږي چې اندې نه ډي ډډه نه کوي وي چاته هم ضرورت نشته موږ یې را دغه کوو. دا پکې په 2-3 دغه کې وکړله. نو دا خبرې هسې بس هغه جذباتو کې کړي دي خبره اجتماعي کړې ده او د خپل کلي نه ګیله کړې ده. خو دا ورته وایم چې نن مشتاق کال وکړو نو تورنځی موټر وی هم بندولی شي تورنځی چې کوم دی دا روډ هم بندولی شي. صرف تورنزو کاپي ده. تورنزو ټولې پارټۍ چې کوم دی هغه کلکې ولاړې دي خو هغه PTI ده خو جمعیت دی خو جماعت اسلامي دی خو قومي وطن پارټي ده خو مسلم لیگ نون دی خو پیپل پارټي ده او خو NP ده ښه کلک ولاړ دي. نو داسې خبره نشته دی خو صرف هم لږ سپیناوی کوو چې زموږ ملګرو ته څه ګیله یا ټیس یا څه دغه رسېدلي هغه وپته و چې همت په نه بیلې خپل همت او جذبه دغه کوي. زموږ دعاګانې هم د سرې دي دا ټول ملګري د سرې دي. ستاسو د جذباتو موږ بیا هم قدر کوو. دلته کې د چا ته ټیس رسېدلي وي د هغوی نه موږ معافي غواړو ځکه چې دا مشري دلته کې موږ په دې کې څنګ په څنګ ولاړو. فضل جان ستاسو هم ورور دی او زموږ هم ورور دی. هغه یو غلط کار کړی دی خو دا کار ورسره نه وکړه دا د انسانیت چې کوم دی نو توهین روان دی او سبا به بل هم تښتي او بس پیسېګانې ورکوو. خو په سټیټ کې سټیټ جوړ شوی دی د ریاست په مخ څپېړه ده د ادارو نه ګیلهمند یو د ریاست نه ګیلهمند یو د PTI نه ګیلهمند یو د مشرانو نه ګیلهمند یو او د مسلم لیگ نون نه ګیلهمند یو او د پیپل پارټۍ نه ګیلهمند یو چې دا خبرې په اخبارونو کې رالې په TV رالې په سوشل میډیا رالې ولې چپې
د هغوی نه بالکل ګیله دي او د هغوی سخت مذمت کوو. مننه محمود جانه. ډیره مننه ګرانو کتونکو. دا خو هغه صورتحال کوم چې نوې راغلو ویډیوګانې بعضې وچلې دي د هغې طرف نه هم د دې طرف نه هم موږ هم شینام خان ته د هغوی ملګرو ته دغه یقین دهاني ورکوو چې د چارسدې خلک دلته چې کوم وفد ناست دی کوم کمیټي تاسو جوړه کړې ده هغه بالکل تاسو سره څنګ په څنګ ولاړه ده. خو یو گزارش به درته کومه کله هم ستاسو جذبات الف خان ورو وي چې جذباتو کې ویلې کېږي یو سړی هلته تنګي په سخته کې وي خامخا ګیله راځي. نو زه به تاسو ته صرف دونه گزارش وکړم چې دا هم یو کمیټي ده ستاسو جوړه شوې کمیټي ده. که ستاسو بعضې داسې تحفظات دي نو هغه په ویډیو راوستو نه وړاندې دوی سره په ټیلیفون باندې ډسکس کوئ نو دغه خبره به یو ښه طرف ته ځي. الله دې وکړي چې تاسو په دغه هغه ځای کې کامیاب شي او دغه کس ژوندي هم دې ځای ته راولې او زمونږ د مشتاق خان د الف خان یا د تورنګزو د اے پی سی د هغوی نه هم دا توقع ده چې هغوی ته څه مسله مخې ته راځي هغه مسلې حل کولو لپاره که د سړک بندولي هغه به هم کوي که چېرته تږي نو هغه به هم کوي. او زما په دوی باندې دونه باور دی که هغوی ورته دا اډر وکړو چې دلته راوړسې د دې ځای نه به په ګاډو ګاډو خلک همدغه مشتاق تورنګزی همدغه الف خان همغه اے پی سی د تورنګزو دا به همالته هم در رسي. کتونکو دغه نوې صورتحال هغه هم ستاسو وړاندې کېښوده د هغه څه کلیرنس و هغه هم د دوی نه تاسو ته کېښود. محفوظ جان عمرزی نه اجازت غواړي د الله په امان.